دا ویلم غواړم چې احساس ویلفر د حقیقت چې کوم د فاونډیشن دی د کومه یوه اداره دی دا د خیر ښېګڼې اداره دی دا دوی خپله په ګرمۍ کې مزدوري کوي او کومې پیسې چې راجمع کوي نو هغه دلته رالېږي هغه صرف غریبو خلکو سره مدد کول دی دوی چې کوم نوم یې د احساس د دې نوم مقصد هم دغه دی چې د غریب سړي او د بل سړي احساس لږ وکړي چونکې تاسو ته پته دی غربت مهنګایي دومره هغه شوې چې هر یو سړی د مهنګایي د لاسه خراب شوی دی هر یو سړی غریب دی نو په دغه شان د روزۍ په میاشت کې بل غریب سره مرسته کول یا هغې سره هیلپ کول نو یقینا دا یوه ډېره غټه خبره دی او دا شی ډېر کم خلک دي نن سبا چې هغوی سره وي نو هغې ته پیسې رالېږي هلته مسافري هم کوي خپل ځان ته بچو ته هم ګټي او بیا دلته هم رالېږي نو دې کې چې کوم ملګري دي دغه نومونه به زه والم چې چیرمین د دې چې کوم دی هغه محمد حسین دی د هغې تعلق محمد خواجه سره دی هغې مشرولي کې د دې فاونډیشن او دې سره وایس چیرمین چې کوم دی فاید راهي دی د هنګو دی د دې خان بړي علاقې دی او فنانس سیکرټري چې کوم دی اسلام بنګش دا د سروزی دی محمد حسین دی پکې د دوابې دی او عابد شاه یوسفزی دا د سوات دی دغه ملګري چې کوم دي دا په قطر کې پراته دي هلته کې خپله مزدوري هم کوي هغې سره سره دغه احساس هم سره دی چې کوم په پاکستان کې یا خاص کر په هنګو کې چې کوم خلک پراته دي غریب خلک هغو دپاره دغه شان پیکیجونه به راوړي دا اولنی پیکیج د دې نه بعد به نور پیکیجونه هم رسي د اختر چې کوم پیکیجونه دي هغوی دا کوشش دا کوي چې اختر دپاره هم دغه شان څه پیکیجونه ورته راوړو چې کوم خلک اختر کې ځان ته کپړې نشي خستی دغه شان نور څیزونه بچو ته نشي خستی نو هغوی دغه فری ورکړي مونږ د ډسټرکټ ناظم هم ډېره مننه کوو چې هغوی نن په دغه هغه کې مونږ سره مشرولي وکړه ګډون یې وکړو دوی هم مصروفیات زیات دي روژه هم دی ناظم صاحب احساس د بل سړي احساس ساتن یقینا ډېره ګرانه خبره اول خو تاسو مونږ ډېره مننه کوو د راتلګ میټینګز مو هغه مو وکړو څه وایي چې نن د احساس دغه دغې ډلې ته په څه نظر ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه اول خو زه د کوم احساس ویلفیر فاونډیشن دوحه قطر دی د دې څومره زه دې که هغه سره تړلي خلک دي څوک چې دا مدد کوي چا چیرمنان دي یا وایس چیرمن دي یا فاینانس دی دوی ډېر زیات څه مشکور یو چې تاسو که خیال وکړو مسافرتیا کې کوم دی هغه چې خپل کور ساتل هغه ته پیسې رسول ډېر مشکل شي لہذا دا کوم احساس ولدي دو کوم یو تعاون دي خلکو سره وکړو د ضلع ته کومې پیکیج راوستلو خپل طرف نه دوه درې ریاله کړي دي الحمدلله هغه نه یو داسې پیسې جوړې شوې چې تقریبا د شپږ ایټم چې کوم دي غریبو خلکو باندې تقسیموو نو لہذا داسې خلک چې د معاشرې کې وي انشاءالله موږ مخکې ترقي کوی شو مخکې تللی شو او بل خبردار دی چې دا دوحه قطر چې کوم مسافران دي د دې سره چې کوم تړلي خلک یا نه دي تړلي نو هغو ته موږ دا ریکویسټ کوو چې څومره مسافران دي دوحه قطر کې هغه د دې ادارې سره د احساس ادارې سره ویلفیر فاونډیشن دوحه قطر څه دی سره پراپر تعاون د وکړي دوی ته پیسې ورکړي ویلې چې دا یو ښه بنیاد باندې دا وګوره مخامخ کسان ناست دي غریب خلک دي دا الله پیدا کړي دي موږ ته پکار دی دوی احساس وکړو دوی سره مرسته وکړو دوی سره سپورټ وکړو حکومتي څه ته باندې پکار دی چې یاره دوی سره پروا دوی ته یو ریلیف میلاو شوی خو بهرحال حکومت خپل څه مسایل دي لګیا دي خو د خپل کوشش کوي خو د کوم عوامي خلکو چې کوم تعاون کړی دی یقین وکړه دا ډېر زیات یو فخر خبره دی قطر ولا د کوم د فاونډیشن چلی احساس ولا دوی ته فخر خبره دی چې د احساس کوم ریل کومه معنا دی هغه غاج باندې کوم هغه واضح وچت کو احساس کول د بل انسان سره مرسته کول دغه نامه ده دغه پہچان ده نو ان شاء الله موږ د غریب خلکو د وزار ډیسټریبیوټ کوو ورکو ورته نو دا ټول کوم دی او د خلکو نه توقع ستو ته دعا وکړي چې ان شاء الله مزید د نور تګړه شي نور څه مدد ور سره وکړي او مو امید ستو ان شاء الله اختر د پاره به ان شاء الله د احساس کوم ویلفیر دی ان شاء الله دوسره مرسته کوي نن سه ډېر مننه تاسو کې نه پروګرام شروع کوو خلک لږ چې کوم د مشران دي دوی سره مده باندې خبره کوم نو راز به صادق به تاسو سره سم ناراض به لکه پښتنه نه دا کوم چې اکثر خلک دا وایي چې دوی چې کوم دغه شان د خیر ښېګڼې چې کوم کارونه یې هغه په کیمره منوري خلکو ته ښیي خو زموږ مقصد صرف همدغه دی چې موږ خلکو ته احساس ورکړو چې کوم خلک هغه غریب خلک ورنه پنه دي چې تاسو هم راشئ په دغه احساس کې یا دغه شان نور چې خیر ښېګڼې کومې ادارې دي په هغوی کې مرسته وکړئ خلکو سره مدد وکړئ تاسو څه وایئ نن د احساس دغه ډلې ته په کوم نظر ګورئ او څه تاثرات مو دي مو د احساس ویلفیر والا هغو ډېره شکریا ادا کوم ورسره د تاسو ډیره شکریا ادا کوم ګوره میډیا چې کومه ده دا د یو سوسایټي اینا ده هغه ته خپل مخ هي کچېرې دي چې د یو پروګرام مشي او چاته پته ونه لګيږي نو
ډېر کم کسان داسې دي چې هغو کې دا جذبه اجاګر کېږي. دا پروګرامونه چې څوک کوي د میډیا والا چې کوم کردار ادا کوي ډېر پازیټیو کردار ادا کوي. دو مقصد دا دی چې نورو خلکو کې چونکې چا سره واسطه چا واسطه نو هغه په کار دی چې دې خلکو کې سره اندازه تعاون وکړي. دا مخیال کې میډیا والا چې کوم رول دی مو د دې ډېر زیات شکریا ادا کوم او د دو مطلب د دې رول کې ورسره مو هر مو هغه کې ان شاء الله ورسره تعاون به وي ورسره شریک او د دو ډېر شکریا ادا کوم چې دوی کوم پیدا. نواز بھائی ډېر مننه. السلام علیکم. ور لګ مختاره شي د احساس په حواله سره رسا څه احساسات تاسو سره لګ سره شریک کړي؟ ما خیال خو زه خو هم کې دا نزل دا شی ګورم لګیم تر مخکې خو ما د څه پروګرام نه دی کتلې د چا ادارې طرف نه ټیک دی کوم متحده او متاثرونو د پر کړی وي خو د عام عوام د پر خو نه دی کړی. صحیح. نو دا خو ډېر موټیویشنل دی. ایون که زه دغه ځای کې ویم چې د خو ما راغب کې لګیا دی چې را په کار دي چې په دې کار خیر کې څه بار نه خلک دوره مزدور کی ماته خدای پاک دی پاکستان کې دوره سره کړي په کار چې ما ورکه د کار خیر کې څه خسي بلکې تاسو ته مو ریکوست کوم چې مو باندې مخیر حضرات څخه کلم دوباره دا پروګرام کو نو مو ته یو کې دي چې مو تاسو سره ورکه مزید مرسته وکړو. الله دې وکړي چې تاسو دا شی نن 500 یا 600 کسانو ته سبا دې سرو ته شي بل سبا 200 ته شي بٹ اٹ از ویری موټیویشنل. آی اپریشیټ. ثانک یو سر. او ولې ډېر زبردست سوچ مو دی صادق بھائی. خپل احساس راته د احساس په حواله سره بیان کړم چونکه غربت ډیر زیات دی. هر خور چې کومه د محتاج ده هر مور چې کومه د محتاج ده هر پلار چې کوم د پجاړه دی خپل بچی فکر دی وسره د غربت لوجه زیاتره قرانه چې کوم دي خپل د بچو پالن نشي کوي. ډېر د فخر خبره ده چې مو مسافر ورونو ته د مو احساس شته ده او احساس په نامه کوم د دو تنظیم جوړ کړی ده او مو ته د فخر پکور ده مو ته د هنګو کوم خیر حضرت یغو ته ویرس پکور ده او نور کوم د سیدا احساس دوه تویر کوي چې دا خلک د خیر اټه مینه کې برابر از کوم دوه دوسره کو خو زه په رمضان کې روشي په کور دی چې د هنګو خلک متحد شي او د کې مخیر حضرات کوم دي یا د احساس په فاونډیشن په ذریعہ سره یا د توسو غونې خلکو په ذریعہ سره صدا هر سړی ته هر غریب سړی ته مو ورسیږو او هر سړی سره هیلپ کو څنګه وخت ته پاتې نشي ځکه چې دا مو بر یو د عبرت خبره ده چې مو مسلمانونه او مو وخت ته پاتې شي به رمضان شریف کې د موږ پر ډېر د عجیب غونې خبره معلومیږي چې نور ملکونو کې چې کله یو مسله پیښ شي یا رمضان روشي خاص کر کینیډا غونه یو غیر مسلم کنټری ده اځي 50% نرخونه ریډي شي او د ځکه د خلکو د کمزورای نه یا د خزو د مسلونه نجازه پیدا وخلي او کوم نرخونه غوخيږي نو په دې سلسله کې مونږ نه کونسل اجلاس او چیرې د کوم نرخونه د چیک ان بیلنس وساتو او ډیسټریکټ ګورنمنت تنظیم کوم د پدیم اساس ورته دا وشي چیرې د خلکو د درسي وشي او صوره مونږ کېږي ان شاء الله دا سره هیلپ وکړي. ټیک شوړې رمنه قدرمن کتونکو احساس لا طرف ویلفیر لا طرف دا پروګرام شروع کوو ناظرین صاحب هم دغه شن بیرنده د هم څه پروګرامونه دي خو دلته کې چې کوم خلک زبو کیمرامین ته تاسو خو دلته چې کوم خلک ناسي دا ټول هغه ضرورتمندونه دي هغه پلاران دي هغه بچی دي چې څوک صرف په دغه تمه باندې ناسي چې څوک پرختي براشي موږ سره مدد وکړي د روزه مبارک میاشته حقوق الله موږ چې کوم دغه ادا کوو حقوق العباد چې کوم دغه موږ ته پکار دي چې په ان گاوند کې د خپل هند گاوند کې چې کوم غریب خلک دي کوم بیوسه خلک دي دا غوي په خصوصي خیال وساتو ولې چې دا هم زموږ یو فریضه ده او د دې پښتنو موږ نه اعلی کوي چې تاسو سره هند گاوند کې خلک او تاسو چې کوم اجنب کولو د شان فضل چې کوم پیسې دغه مو خرج کولې خو په هند گاوند کې په غریب خلکو مو خرج کولې کتونکو پروګرام شروع کوو ناظم الله صاحب ته وی چې غوي په خپل لاس باندې چې کوم دغه پیکیج نن د احساس لزر پر غلې تقسیم کی کتونکو دغه کوم رمضان پکې شته دي کې وړي دي وړ دي دغه شان د ضرورت چې کوم سيزونه دي د خوراک هغه هم پکې دي چینی هم پکې دي او وريجي چې کوم دي دا هم پکې دي ناظر صاحب زوایم چې په خپل مبارک لسنو مې تاسو چې کوم راغلي غریبای هغه ته دا ورکه تاسو سنوم دی ورا رحمان ګل دا دروازه کټ کړ رحمان ګل به څه وایي څه احساس دي نن لاک شکر د بارمن خلکو سره سمودي پاکستان دغه ورکو ته څه کوون پکاره نور تم په کار دي نور خلکو سره ممکن نشي مهرباني رحمان ګل به نور تاسو مختلر شي تاسو بل د کې نور سامان درکې ده ها اجي صاحب دا والا تاسو تاسو امین اکبر نه وای کمین اکبر ها کمین وای سو د روزه مبارک میاشتې خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي
الله تاسو ته اجر درکړي دا ډېره ښه خبره ده چې تاسو ته د غریبو خلکو احساس پیدا شو نو خدای تاسو ته دې الله شرطي کا او موږ هر یو سړي ته په ګوره ته د خور انرژي میشته کې د خور اجاز خور وساتي ټیک شو ډیره مننه خوشاله اوسئ بچه راشه ماشاءالله کم علاقه یې بچه انګو خان بڑی څه پلار دې شته نه نشته دی چې ته وفات شوی ها کور کې څوک نشته دی ګټي والا نه ها ټیک شو مهرباني قدرمن کتونکو دا یتیم ماشوم چې کوم دی دې ته هم دغه پیکیج ملاو شو خوشحال شو ور باندې یتیم دی دغه شان ډېر یتیمان چې کوم دي یا کونډې چې کوم دي یا زیات چې کوم معذوره او غریب خلک دي هغه نن دغه کې راغلي دغه کې په د احساس فاونډیشن له طرفه د احساس 72 فاونډیشن له طرفه خلکو ته سامان ورکول شي بچي والي صاحب شته هغه وفات شوی کور کې څوک نشته مشران دي نه مونه مشر بل څوک نشته ته نه مشر بل څوک نشته دی څنګه د کور خرچه به څنګه پوره کیږي بس هغه مدرسه یو دوی چې هغه راستي میاشتې ده ته سبق وای او سبق پیسې څوک درکوي دا سبق هغه سرکاري سکول ده سرکاري سکول دی کدرمن کتونکو دغه شان ماشومان چې کوم دي ګلونه ماشومان چې کوم دي یتیمان وي دوی سره پکار دي چې خلک مرستي وکړي مخ ته راشي احساس نوم د احساس ته چې د بل سړي احساس وسري نن سبا تاسو په خلاص مبارک الله سبحانه ورګه دا چې کوم د راغلي غریب خلک دي یا کوم یتیمان دي دوی ته ډیسټریکټ ناظم هنګو ابراهیم بنگش د په خپل لاس باندې دغه سيزونه ورګوي نظیر نه لګي نظیر کم ده کمزور ہے نظیر دی دا نظیر څنګه کور حالت څنګه دي کور حالات بس دا مزدوري ده ولا لسل 200 روپے ریس خلو بس معاملې ده په دې ډندو سر کو ته مزدوري کوي شي نه بس گزاره ده به څوک نه کون بل څوک مشتونه نو هیڅ څوک نشته نه الله خوشته ده الله بالکل شته بس دعا کوه او احساس چې کوم دغه ویلفر ده دوی ته دعاګانې کوي چې دوی ته الله تعالی دوره طاقت ورکړي چې نور پیسې راوستي تاسو سره مرسته بالکل دوا غونه ویل نه کو دوا نه ٹھیک شو ډیره مننه ولید خان تاسو دا سامان چې تاسو والے نور سامان بلته نو چت کې څه وای زين جيت کوم سفرونو د خلق سره مدد وکړو نو دا همیشه دا وځه د مسافرانو سره الله مدد وکړي ډیره مننه الله دا ټول مدد وکړي